دینی کارونه راجمع کیږي نو هغه ته جماعت وایي، هغه ته مدرسه وایي، هغه ته دفتر وایي. هغه نور څه مقصد نه وي. وایي انسان چې هر څومره لوی سړی شي ما د بل رأی او د بل مشورې ته هغه مجبوره دی او هغه محتاجه دی. د دې وجه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. مرګرو سره مشوره کوه امور انتظامیو کې، او چې کله هغه مشوره درکړه رائے درکړه فتوکل علی الله، نو بیا په الله باندې ځان سپاره. ځکه مشوره کې خیری، مشوره کې برکتی، گانے رائے گانے خیالات گانے توجہ گانے هغه اوځای شي. قرآن کریم کې هم الله بل ځای فرمایي وامرهم شورا بینهم. د دې حق پرستو کار خپله کې مشوره کوي. انسان به حیثیت انسان دے محتاج دے او دے عاجز دے او دے کمزور دے. قرآن کے اللہ فرمائی یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ الغنی الحمید. او خلقو پا الناس کے علماء دی، طلباء دی، عوام دی، سڑیوں دی، خزیوں دی، تاسو ټول الله ته محتاج یو ذات رب العزت دی. چا بے پروا دی او هغه سایل شوی د هغه د چا مشورې او رائے ته حاجت نشته. نو انسانان راغون شي، کله اجره کې راغون شي، کله جماعت کې، کله مدرسه کې، کله دفتر کې، نو یو بل رائے ورکی، مشوره ورکی. مشوره ورکول دا د هر یو ملګري اختیاري او اجازتي. بیا مخکې په هغې باندې عمل کول، هغه عملي کول، هغې کې بهتري راوستل، هغې کې غوروالی، بیا د امیر او د مشر کاري. چا بیا کومه غوره کوي نو په هغې باندې عمل وکړي او په هغې باندې روان شي. دا اللہ کرم دے، دا اللہ احسان دے. منگے پا انسانانو کے پا آغا طبقہ کی راوستیو چاہ اشرف و شرف دی، چاہی تا علماء کرام ہوئی. انسانان اشرف المخلوقات دے، او پا دے اشرف المخلوقات کے بیا اشرف و شرف علماء کرام دی، چاہی پا کی راوستیو چاہ وارثان د جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم او د صحابہ کرام دی. د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او د صحابہ کرام ژوندم دغه د مشورو. کله کله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد د صحابه پر رائے باندې عمل وکړ. لکه او ځای کې جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر وغورځوله، صحابه کرام ورته وایي، صحابی ورته وایي دا ستا حکم دی که رائے دا؟ نبی علیہ السلام ورته وایي رائے دا. هغه ورته وایي دا ځای بهتر نه دی زموږ د پاتې کېدو دپاره. نبی علیہ السلام حکم وکړه، بسترې واغستې او د هغه ځای نه بیا روان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو موقع کې صحابه کرام ورسره دي، عمرې له راغلي دي او کفار وغی بند کړل، مشرکینو بند کړل، هدایا ځان سره راوستې وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم سرونه وخورئ، خپل هدایا لالې کوي او واپس ځو. صحابه نه کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران دی چې زه دوی ته وایم او دوی دا کار کوي نه. غصه دی، غوږونه یې سره دي، سترګې سرې دي او غصه دی او کور ته لاړ. ام المؤمنین هغه ورته وایي ولې؟ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي زه ورته وایم سرونه وخورئ، هدایا لالې کوي او هغوی نه کوي.
هغې والا مشوره ورکړه رای ورکړه وی ته سر وخورایا او ته حلاله که نو هغې به هم وکړي نبي علیه السلام بهر راووت او هغه دغه کار وکړ صحابه هم وکړ که زموږ ملک وی وی دا وګوره ښځې خبره مني ښځې ورته ووایي نو خبره یې ومنله نه په اسلام کې د ښځې خبره منل هم شته د سړي خبره منل هم شته د ملګري هم شته د مشر هم شته او د کشر هم شته عرض مې دا کو چې رایې او مشوره ورکول دا د هر چا کار دی هر سړی ورکولی شي کله چې ترنه رایې واخیستی شي د دې لپاره مراکز دي نو الحمدلله ثم الحمدلله موږ له الله بهترین ځایونه او مراکز راکړي دي چې د هغې بنیاد په اخلاص باندې ایښودی شوی یو د هغې نه دا مدرسه ده منار التوحید مشرانو علماو ته به یادي کشرانو ته نه دي یاد مولانا عبدالرحیم صاحب الله د هغه قبر منور کړي غیرتي سړی و نر سړی و بهادر سړی و هغه مدرسه جوړه کړې وه کانجو کې هغه مسله کې مسلې رالې هغه مدرسه کې نو راغی دې ځای کې هغه بنیاد کېښوده خو د هغه بنیاد په اخلاص باندې و هغه لاړ خو د هغه ځای نن آباد دی او هغه روان دی د هغه نه بعد د هغه برخوردار زاهد مولوي صاحب و هغه لاړ د هغه نه بعد اوس علماء کرام دي او الحمدلله هغه ځای رسته رسته ترقي کوي هغه مخکې روان دی د هغه اخلاص او د هغه مشورې وي د ملګرو چې ملګرو والا ښې مشورې ورکولې اوس هم والا ملګري ښې مشورې ورکوي د مخکې موده کې ملګرو زمونږ د وحدت المدارس الاسلامیه مشوره پای کې ملګرو وي چې که موږ خپلو ځایونو کې دفاتر جوړ کړو او د هغه ځای ملګري هغې کې راغونډېږي نو دا به زموږ دپاره یو اسانه وي ما هم ورته اجازت ورکړه الله دې مولانا عصمت علي له او د هغه ملګرو له اجر عظیم ورکړي او الله دې په دوی تود باد نه لګوي دی محنت وکړو ځان یې وکړو او هغه یې دا مدرسه خوښه کړه چې د دې بنیاد هم په اخلاص ښودی شوی او په دې کې هغه یې د یو دفتر دپاره چې هغه د وحدت المدارس الاسلامیه بورډ دپاره به یو مستقل دفتر وي بنیاد یې کېښوده او هغه دفتر یې ډېر مزېدار او ډېر خوندور او ډېر د مینې او د محبت سره جوړ کړ ما له دعوت راکړ چې ته راشې او د هغې پرانسته وکړې دا د دعوت خبره نه وه دا زما فرض و زما ذمهداري وه چې ما له الله دومره ښه ملګري راکړي دي مخلصان ملګري راکړي دي مینهدار ملګري راکړي دي د ښکلا نه ډک ملګري راکړي دي نو زما فرض و چې زه راغلی دی دی ته مې افتتاح به زه کوم خو دا د دی مینه ده د دی محبت دی چې ما له دعوت راکړ او بیا یو ځل نه دو ځله یو ځل پروګرام پاتې شو نو بیا دعوت راکړ او نن زه په دې نیت رالم چې یو خو به د خپل مرکز هم ووینم او دویم به د هغه دفتر افتتاح هم وکړم ورسره وایي کوهي ته پرېوتی نو لوټکي هم راواله نو لوټ پروګرامونه هم پکې رالل په دې نیت او په دې اراده باندې راغلی بورډونه خو نور هم شته او الله دې هغوی له هم ترقي ورکړي موږ د هغوی بدخواه نه یو خو الحمدلله ثم الحمدلله داسې بورډ چې هغه خالص د اشاعت توحید و سنت دپاره وي داسې یو بورډ چې په هغې کې په ړومبي کال امتحان اخیستی شوی او په اسانه طریقه باندې د هغې نتیجه ریزلټ آوټ شوی په بهتره طریقه داسې یو بورډ چې د هغې دپاره مستقل آفس او دفتر په مرکز کې په یو بهترین انداز باندې چې هغې کې پروجیکټر هم لګېدلي دي
پای کې 15 کسه په کمپیوټرو باندې ناست دي او د 40,000 نه ونیوي تر 20,000 پورې تنخواګانې هر یو له ورکولی شي. دا الحمدلله اعزاز الله دې بورډ له ورکړ. دې بورډ له الله دا اعزاز ورکړ چې دوی خپل ویب سایټ جوړ کړ چې تر اوسه پورې هغه بورډونه چې د هغې 80 کاله 50 کاله وشو هغوی دا ویب سایټ نشته او دې بورډ په 3 کاله کې دننه خپل ویب سایټ جوړ کړ چې نن هر یو طالب په موبایل کې خپل کشف درجات هم رایستی شي، خپل ریزلټ هم کتی شي، خپل نمبر هم کتی شي. داسې یو بورډ چې هغې ته هر یو طالب ډېر په اسانتیا تلی شي، چای پې هم اوس کوي او د هغه کار هم وشي او په اسانتیا باندې وشي او که شپه کوي نو په خپل کور کې او خپل ځای کې شپه کوي. دا پروا هم نه وي چې زه پردي ځای ته راغلم. دا د الله یو لوی کرم یو لوی احسان په موږ باندې. دا زما کمال نه دی. زه ډېر ساده سوده سړی یم، ډېر سټریټ فارورډ صفا سوتره چې څه په زړه وي هغه په خولې وي. خو دا د ستاسو غوندې د ملګرو مینه ده، اخلاص دی، محبت دی چې د هغې په وجه د دې مدارسو د محتممینو د مسؤلینو هغه مینه ده، هغه محبت دی چې د هغې په وجه باندې دا جماعت او دا بورډ رس ته رس ترقي کوي. زما امید دی چې څنګه چې تاسو نن په کوم نهج او په کومه طریقه باندې شروع یې، زما امید دی چې انشاءالله د دې نه به هم نور په محنت باندې کار کوي، منډه به ووي، خدمت به کوي او دې طلباو له به خیر او فایده ورکوي. موږ به هم انشاءالله په هره موقع ستاسو نه مشوره الو، ستاسو نه به رایې الو. زه هم انسان یم، انسان غلطي کوي، زه به هم غلطی کوم. ما ته به وایي چې دې ځای کې دا پکار دي او دې ځای دا پکار دي او انشاءالله دا بورډ به رس ته رس ترقي کوي او دې بورډ سره به زمونږ مدارس، دې بورډ سره زمونږ طلبا، دې بورډ سره زمونږ علما، دې بورډ سره زمونږ بچای او لونه هغه د هغوی به هم ترقي راځي چې کوم مدارس د مدرسة البنات دي یا مدرسة البنین دي، نو انشاءالله هغوی به رس ته رس طریقه کوي، ترقي کوي او په خپلو خپو باندې به یې ودرو. او زمونږ امید دی چې انشاءالله موږ د دنیا نه ځو نو موږ به هم هغه اواز کوو کوم چې شیخ القرآن ویلي ان آثارنا تدل علینا فانظروا بعضنا الی الاثار. زمونږ نښې زمونږ په ژوند به دلالت کوي او زمونږ نه بعد به زمونږ نښو ته ګورئ. دا دې له کوو، دا ملک پاکستان د مسلمانانو ملک دی. په دنیا کې ډېر اسلامي ملکونه دي خو د پاکستان په شانتې خوندور او ښایسته ملک نشته. په دې ملک کې ازادي ده، که بل چاته دا او که نن علماو ته دا مدرسې دي، طالبان دي، جلسې دي، درسونه دي، داسې بل ملک کې نشته نه یې کولی شي. نو چې دا دومره ازادي ده او په دې کې موږ کار ونه کړو نو کله به یې کوو؟ موږ له پکار دي چې موږ حکومت له داسې افراد ورکو چې هغه عالم وي او هغه د دنیا علوم یې هم کړي او د دین یې هم کړي. سبا چې یو عالم د ډي سي په کورسای ناست دي، یو عالم د ډي پي او په کورسای ناست دي، یو عالم د یو ډایرکټر په کورسای ناست دي، یو عالم د جرنیل په کورسای ناست دي، یو عالم د وزیر اعظم په کورسای ناست دي. نو دا ملک به ولې نه سبیږي؟ بنیاد د کار د بنیاد نه کیږي او بنیاد دا مدرسې دي، دا بورډونه دي او دا درسونه دي. ملا وتړئ، میدان درته کولاو دی، کار وکئ، انشاءالله الله به دې کې ډېر برکتونه واچوي او هغه کامیابي به زموږ نصیبي. الله هم وایي والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانه په دې شاهد ده چې یقینا انسان تاوان کې دی. هر تاوان نه څوک بچي. څلور صفت راشي: یو ایمان، دویم عمل صالح،
دریم د حق بیان او دریم په حق باندې کلک ودرېدل او الحمدلله دا څلور واړه صفتونه الله په تاسو اشاعتیانو کې اچولي خو دې باندې کلک پاتې شئ دې باندې محنت وکړئ انشاءالله دا به د ترقۍ سبب ګرځي او چې موږ وکړو انشاءالله هغې نه بعد به د دفتر افتتاح کوو او اختتامی دعا به کوو واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین په آخر کې زه بیا د مولانا عصمت علي او د هغه د ټیم او د هغه د ملګرو شکریا ادا کوم چې هغوی دا پروګرام برابر کړی او د دفتر انتظام یې کړی الله دې ورله نور توفیق او طاقت ورکړي